عزتمنو مسلمانانو دا رمضان مبارک میاش هغه نیمه تقریبا وړې ده او دا الله جل جلاله مسلمانانو باندې ډېر لوی احسان دی چې په دې اعمالو په دې عباداتو باندې د مسلمان دنیا او د آخر دواړه الله جل جلاله خکي کوم چین او سکون او اطمینان قلب چې یو مومن د په عبادت باندې حاصلي هغه بل شاته په یو خوشحالي او طریقه نه حاصلي او اصل خوشحالي د انسان د زړه خوشحالي ده چې زړه خوشحال وي ټول بدن خوشحال او چې زړه خپي څنګه وي نو ټول بدن خپي قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله جل جلاله بندگی سره دا الله په عبادت سره او دا الله په ذکر او په یاد سره زړونو ته چین سکون او اطمینان حاصلي او الا در تنبیه د پاره ده دا عربی ژبه عجیبه خاصیات دي بیا د الله کلام غی کې یو حرف یو حرکت زبر زیر پیش کله کله پاغه کې یو وسیع معنی پردی الا دا د حمزه استفهام او د لا نفی مرکب دی او د دې معنی بدله چې کله تا ته یو مخاطب مخامخ ناس دي تا غسر خبرې کول غواړي او ستا خبرې په غور سره نوري دغه خیال او تصور او توجه بل طرف ته ده هغه ته ځان ته متوجه کې نو هغه لپاره دا لفظ استعمالي الله بیا هغه کس فورا متوجه شي چې دغه خاص خبره کول غواړي یعنی د دین علاوه بل نه ده صرف او صرف دغه ده الله پاک فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب چې دا الله ذکر سره دا الله بندګۍ سره دا الله عبادت سره او دا الله جل شانه یاد سره زړونو ته سکون رسی اطمینان رسی کله یو کس پریشان یو خکارو کی هغه خکار سره د زړه ته داسې سکون ورسیږي چې دی وي داسې خوشحالي ما کړ لیدلی نه یو محفل ته لاړ شي یو نیک مجلس ته لاړ شي هغه مجلس کې کېناستو سره دته داسې سکون او خوشحالي او سرور او اطمینان ورسیږي چې هغه د کله په ژوند کې نه لیدلی دا د الله جل شانه د ذکر او د اخلاص لله او د للهیت دا غي اثر وي نو عرض می دا کول زما عزت مندو چې د رمضان میاش کې هو قدم په قدم لمحه په لمحه هر وخت دغه عبادت دي لکه چې روزه د سحر نواله تر ماخامه پورې ټول عبادت ته دا د الله ذکر دی روزدار چې کله د خپل روزې باندې شکر وباسي او په رون تندي باندې او په خوشحال زړه باندې او اخلاص ولله سره د روزي نو دی یو خوشحالیم د دې برابر نه محسوسه او مونږه مصیبت ده چې مونږه عبادت هم بیګار ګڼو او د ټولو میاشتو په مقابله کې زیاتې جګړې زیات شور یو بل د لاسه چول یو بل د سپکې او بدرد ویل او کنځلې کول دا معاملې په مسلمانانو کې په روزه کې پیږي دا غي وجه دی بعضی خلک وایي چې شیاطین تړلې شي نو بیا څنګه
د هغې جواب دا دی چې د انسان اصل دشمن د سره د په بدن کې دی، هغه د نفس دی، او دا پیدایشي طور سره الله جل شانه د په بدن کې پیدا کړی دی، اچولی دی. نو دغه نفس خود سره لګېدلی دی، که شیطان ویو کني. شیطان خو کله راشي من شر الوسواس الخناس، وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن نفس د انسان د سره لګېدلی مسلسل، او د نفس تقاضی جدا دي او د شیطان وسوسې جدا دي. البته دا شیطان دا د انسان د گمراه کولو کې د دې نفس نه کار اخلي، دی ملګری، ځکه چې نفس د مزو عادي دی، اموخته دی، خوندونه بس مزید وي. نو نشو کې مزه ده، په حرامو کې مزه ده، ډېرې پیسې لاسته راځي. شیطان ورته وایي دا وکړه، نو نفس خو د هغې عادي دی، د هغې اموخته دی، هغه خوند اخلي د هر یو څه نه. چې لکه کافر او چې مسلمانان نه دي، هغه به وایي چې مجھے خنزیر کے کھانے میں لذت محسوس ہوتی. خنزیر خورم د هغه په غوښه کې یو لذت دی، یو خوند ده. او زمونږ د ښکلی ډش او خوراک هغه دا دی الیاذ بالله چې هغه سراسر نجس العین دی. دا د انسان نفس دا تقاضا کوي. نو نفس خو په روژه کې آزاد دی، نفس خو د سره شته، او چې د باندې کله د د خوند مزو سیزونه بند شي نو دی غوسه کېږي، نه برداشت کوي. نو چې د سحر نه په باندې یو سړی خوراک بند کی، نفس په قهر شي، برداشت کوي نه. او بو ته جړه کې اسحاق په ځان باندې بند کی، نفس په قهر شي، غوسه بیا د خامخا جګړه کوي. معمولی چې په گاډي کې سورې لار نه درکوي، هارن ورته ورکړي، نو هغه د لاس په اشارې سره د غصې داسې اظهار وکړي چې ته وایې بس که دی بهر وای نو په ما راسورېدو. ولې دا نفس دی. هغه وایي چې بیا بیا ما ته هارنونه ولې وایي، لارم نه در کوم. داسې موږ دا نفس دی د انسان، دا شیطان نه دی. دغه وجه ده چې کوم یو سړی نشه کوي، که هغه معمولی نشه ولیني، هغه ته ډېره زیاته ګرانه شي. هغه بیا په کور کې چې په بل شی وس نه رسېږي، نو هغه په ښځه، په بچو، په ماشومانو، په لوڼو، په هغې باندې بړاس وباسي. نفس دی، نفس تنګ شوی. حالانکه د یو مسلمان سره نشه هغه خو نه ښایي. کل مسکر حرام. بعضې سړي د داسې چای او خوند غشتی چې 10 منټه پس 15 منټه پس ښځې ته وایي چې پنغري باندې پتیله پرتی او چې داسې چای پخی چې پکې ډکې ودرېږي. که داسې چای نی نو بیا به داسې د سره وکم، نو چې سهار نه تر ماښامه پورې په هغه دا چای بندي شو، نو دی نه نسوار کوي، نه سګرټ کوي، نه چرس کوي، دی په دې غوسه. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې انسان دا تصور وکړي چې الله جل جلاله ما ته په دې روژه باندې څه راکوي، او دا روژه په حقیقي معنو کې داسې ده لکه څوک ته په پړي وتړي جنت ته دې بیایي. په پڑی اتڑی سڑے و جنت تے بیائی. شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمہ اللہ فرمائیں بعض لوگوں کو زنجیروں میں جھکڑ کر جنت لے جایا جاتا ہے. نو جنت خود مزوز دے نزی دا عمل لا سے ندی، لیکن اللہ جل شانہ ہی بزور بیائی. عرض میں دا کولو زما عزتمندو چې دا دومره مبارکه میاشت تا د دین خون والی لذت والی. کله چې مزیداری شای وي، خی مزیداری شای وي، ته تجربه وکړه، خو ته بل چا سره خبرې کې او د بل چا سره په گپ شپ خبرو اترو کې لګیای، نو پیالې ختم شي د شی په خوند سړی پوه نشي. نو سړی وای چې کوم سړی د چایو شوقي او یا د نعمت قدردانی، هغه وایي چې وروره ما سره خبرې مه کوه، د چای لغونې په کلا راوسکم بیا به خبرې کوو. نو چې د توجه چایو طرف ته دی د چایو نه ګوډ کوي، بیا ته مزې اخلي، بیا خوند کوي. چې کله ته عبادت کوې، روژه نیسې، د هغې فضایل، د هغې برکات هغه ستا په ذهن کې وي. اوس به تا ته د روژې لذت او خوند معلوم شي.
دغه مسلمان سره چې بیا څوک جنگیږي نو دی به ورته وایي چې انی صائم، وروره زما خو روژه ده. هغه به ورته کنځلې کوي، دی به ورته وایي زما روژه ده. هغه به یې په څه طریقه باندې راګیروي چې دی ما سره په جنګ شو ونښلي، دی به ورته وایي زما روژه ده. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. مومنوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی لغو کام سے گزرتے ہیں، جھگڑا لغو ہے، لڑنا یہ لغو کام ہے، فضول بحث کرنا یہ لغو کام ہے، کسی جگہ بازار کے اندر لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک دوسرے، وہ ہاتھاپائی ہو رہی ہے، لغو کام ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وہ عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، شرافت سے نکل جاتے ہیں. بس نو عرض می دا کولو چې دا ډیره مبارکه میاشت د قرآن پاک تلاوت په روژه کې، روژه مسلسل په ویښه او په اوده باندې دا عبادت دی. بیا د قرآن پاک تلاوت، بیا اذکار، په دې کې الله جل شانه ستا مراتب څومره اوچتوي. بیا عام مزونه په غیر رمضان کې 5 مزونه ته کې، په هغې کې فرایض دي، په هغې کې سنت دي، په هغې کې نوافل دي. لیکن چې کله د رمضان میاشت راله نو 60 رکعاته پوره ته تراویح کې 60 رکعاته، او په هر یو رکعت کې 2 سجدي دي، نو په 60 رکعاتو کې 40 سجدي دي، او هر یو سجده د الله جل شانه د قرب ذریعه ده. کته وی چې الله ته نږدې شوی، چې سړی الله ته نږدې شي، نو دا لوی عظیم نعمت دی. دې سره یو نعمت نه دی برابر. نو هغه په خپل تلو باندې سړی نه نږدې کیږي چې ته روان شي او د الله جل شانه الیاذ بالله یو خاص ځای کې پاتې کیږي چې دالته نږدې شوی. نه، الله جل جلاله ته چې نږدې کیږي، هغه په عباداتو باندې، هغه په طاعاتو باندې، هغه په تقرباتو باندې. او قرآن کریم کې الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په سجده پروت او خدای ته ځان نږدې کړه. نو چې کله ته په 60 رکعاتو کې 40 سجدې کې هر یو سجده ستا د الله جل شانه د قرب ذریعه ده. بیا چې کله ته په رمضان کې هم د نفس اومنې او په ګناه کې مبتلا شي، نو هغه هر څه تا په ځان باندې ګنډېر کړي. کله یو سړی په مخ کې ابدر زما روټۍ خوړه ماښام، نو په کربوغه کې دا حضرت تی د کور نه، حضرت مفتی صاحب د کور نه پمنې راغلی، موږ ته پمنې وایو، تاسو د څه وایي؟ نو پمنې زما ډېرې خوښې وې، اوس مې معده کمزوري ده، نو تریخ شی معده هغه نه قبلوي، بیا خوږېږي. بهرحال ما هغه پمنې وخوړه. اول مې نورو پخکړو کې نوړۍ پورې کولې، د هر یو خپله خپله ذایقه محسوسېده، خو چې کله مې پمنو کې نوړۍ پورې که بیا مې نورو کې پورې کولو، نو تا به خلک ټول پخکړي ترخي دي، ټولې ترکاریانې ترخي. کله د یو ګناه مضر اثر دومره خطرناکي چې تا څومره نیک اعمال مخکې کړي، هغه ټول در باندې ګنډېر کړي. روژه دې خراب کړي، تلاوت دې خراب کړي، عبادات دې خراب کړي. نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مومنانو، تاسو ټول پورا په دین اسلام کې داخل شئ، پورا. دا آیت کریمه عجیبه آیت، الله پاک مومنانو ته خطاب کوي، یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو. دا د الله پاک ډیر د پیار او د محبت کلام دی، خطاب دی د خپل مومن بنده سره. اے مومنانو ادخلوا فی السلم کافة، په اسلام کې پورا داخل شي. یو سړی چې مومن دی، نو چې مومن دی نو مسلمان هم دی. بیا په اسلام کې داخلېدو مطلب څه شو؟ زما عزتمندو دی آیت لغونی وضاحت کول غواړم. یو خدا ده چې د ایمان تعلق د انسان د زړه سره دی. د انسان د زړه سره د ایمان تعلق دی. زه وایم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. زه گواهی ورکوم چې الله یو دی، د هغه نه علاوه بل څوک معبود نشته، او دا گواهی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. زړه سره چې یو سړی په زړه کې دا راوستل، په ژبه نه دی ویلی، دی مسلمان شو. خو چې اوس کله د اسلامي معاشرې ته رالو، د مسلمانانو محلې ته رالو، کلي ته رالو، جماعت ته رالو، او هغوی ته پته ده چې دا سړی خو مخکې هندو، دا خو مخکې عیسایي و، دا خو مخکې یهودي و، دی خو جماعت ته را روان دی. نو دنه تپوس وکړي چې هلکه ته څنګه؟ نو دی به په ژبه اقرار کوي. اوس
اشهد ان لا اله الا الله زه مسلمان شوم مداغي نه خدا دا چې زه په جبه دا وینا کوم دې ته اقرار او اعتراف وي بیا صرف زما عزتمندو په دې کار نه کیږي الله جل شانو په دې آیت کې مسلمانانو ته وایي چې ایمان خو مراړو ادخلوا فی السلم کافه اوس په اسلام کې پورا پورا داخل شي اسلام کې داخل شي یعنی کته وې چې زه مسلمان یم او ته موږ نه کې پرس کې 15 موزونه دي موږ نه کې او ته روزه نه نیسې ته دې حج ته ځې عمرې ته دې ځې لیکن ته موږ نه کې مسلمانانو سره شریکېږي نه جمع ته نه راځې نو ستا د اسلام دلیل څه دی په دې باندې ګوام پکار دی هر یو شی باندې گواہی کله چې د دوه کسانو په خپل کې اختلاف او جګړه او معاملې راشي نزاع راشي په ځمکه باندې په بل یو شی باندې یو مدعی وي یو مدعی علی وي د مدعینا په شرع کې گواهان طلب کیږي چې ستا گواهان څوک دي چې کله یو سړی وایي چې زه مسلمان یم اوس په دې باندې ستا په اسلام باندې گواهان څوک دي د اسلام احکام دي پاغې کې عقاید شتا پاغې کې عبادات شتا پاغې کې معاملات شتا پاغې کې معاشرت شتا پاغې کې اخلاقیات شتا آیا ته په دې ټولو برخو کې د خپل ایمان او د تصدیق مطابق چلےږي او کنه که چېرته د هغې مطابق چلےږي خو بیا ستا په دې دعوه باندې گواهان شتا او ته د الله په نږدې هم مسلمان یې او که ته د هغې مطابق نه چلېږي تا سره څه دلیل دی ستا ظاهر حلیه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت د اقرار کولو نه باوجود دغه په شان نه ده ستا عقیده د الله جل شانو د اولوهیت اعتراف ته پزړه کې لیکن هغه دغه په شان نه چې تا نه څوک تاسو کې چې عقیده دی ګډه وډه شون په الله باندې ایمان شو لکه یو سړی وي چې زه هر څه منم خو قیامت نه منم قیامت چرته دی تر اوسه پورې قیامت نه دی راغلی نو دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانی مشرکین هم دغه وي د جنت په باره کې الیاذ بالله یو کس وایي چې ای خیال استو محال استو جنون دا صرف خیالات او تصورات دي نن سبا په معاشره کې اسلامی معاشره کې داسې خلک چې هغه وایي ځان ته مسلمانان هغوی وایي دا خیال دی تصور او دا را روان دي د بهر نه د روس نه د یو ځای نه د بل ځای نه دا ذهنیت دا مسلمان نه دی عقیده د په دې اعتراف باندې چې زه مسلمان یم دعوه باندې شاته د عقیدې مهر پکار دی دویم عبادات دي په هغې باندې د عباداتو مهر پکار دی په عباداتو کې سر فرض مزد دی بیا زکات دی بیا روژه ده بیا حج دی دغه نور عبادت یو د څلور ستنې دي دا ټول پوره پوره تکې د اسلام د دعوی سره په دې باندې شاته مهر پکار د عبادت الستا دا ورشتیا ده او الله جل شانه په ورځ د قیامت دغه تپوس په هغې پسې د معاملاتو مهر پکار دی کله زمونږ عبادات سم وي الحمدلله اسلامی ملک ته اسلامی وطن دی زمونږ علاقه مسلمانان پاتې کیږي لیکن شاته اور پسې معاملات هم په دین اسلام کی الله جل شانه فرمای پورا پورا داخل ستا معاملات ته هم د مسلمان وي یو سړی به بهر سود کوي هغه به جواری کوي هغه به بل یو حرام کاروبار کوي هغه به ځان ته لار سم کړي لیکن ته مسلمان یې ته وې زه مسلمان یم قرآن کریم کې الله پاک فرمایي خطاب مؤمنانو سره یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو چې ځان ته مؤمنان وایي ادخلوا فی السلم کافه تانا الله جل شانو مطالبه کوي ستا په دې دعوی پسې شاته د معاملاتو مهر شته معاملات ستا د مسلمان پرنګ دي او کنه د هغې نه جدا دي او معاملات دغه ته وایي اغشتل خرڅول اجاره یو بل ته فایده رسول د بل نه فایده وصولول د هغې عوض دا ستا د دین اسلام پرنګ کې دی او کنه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مازیګر په وخت کې قسم اخری په سودا خرڅولو باندې په دروغ الله جل شانه هو په ورځ د قیامت نه دته ګوري او نه به دې پاکي او نه په د باندې رحم نازلای او د لپاره عذاب شدید درناک عذاب
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان د خدای ډیر بے انتها بدی شي. هغه کې یو هغه کس ته البیاع الحلاف التاجر الحلاف، هغه دکاندار، هغه سوداګر، هغه سودا خرڅون کې کس الحلاف چې هغه ډیر قسمونه خوري. قسم دې په دوه منه غشته، قسم دې دا شی دا شی، قسم دې تا نمک کې گاګ راغله هغه ته په دې ورنکو او تا ته درکو په خبره قسم. دا الله جل شانه نوم بے ضایع بے موقع استعمالی، او دا الله نوم چې په موقع استعمال کو پاغه کې اجر دی، او دا الله ذکر دی. بے موقع استعمالول د 10 روپو د پاره، د 20 روپو د پاره، د 100 روپو د پاره، بیا غم په دروغ الله جل شانه په ورځ د قیامت ته پوس نشي ته معاملې کې. نو الله جل شانه فرمایي ادخلوا فی السلم کافه، پورا مسلمان شي. ستا معاملات دا غي مہر پکار دي، کستا معاملات شریعت برابر نی نو ته په دې داوا کې چې مسلمان مؤمن یم، په دې داوا کې د الله په نږدې دروغجن یې، ځکه چې پاغه پسې مہر ثبوت وکړ. بیا معاملات ټیک دي، معاشرت ټیک نه، کور کله د کور د خلکو حقوق، د محلې د خلکو حقوق، د خپلوانو حقوق، پاغه چې تابانه کوم حق راځي هغه ته ادا کې وکنه. ته د چا زوی تابانه د مور او پلار حقوق دي، ته د چا پلار تابانه د اولاد حقوق دي، ته د خزي خاوند تابانه د خزي حقوق دي، ته د چا گاونډي تابانه د گاوند حقوق دي، د گاونډي در باندې حقوق دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په بدترینو کسانو کې چې د خدای بدی شي یو هغه کس ته چې هغه نه گاونډي تنګي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د گاونډي په حق کې ماته جبرئیل دومره بیا راغله دی، یعنی د الله د طرف نه وحی راوړی دا، حتی ظننت انه سيورثه، یہاں تک کہ میرا گمان ہوا کہ شاید ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث بنا دیا جائے. چې سینی یو گاونډي د بل گاونډي نه میراث وته ورکړي چې دومره خدستا په مال دومره حقوق، ځکه چې دې سره په اسلامي معاشره کې توڑ پیدا کی. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې معاشرت د دې مہر وشات استا ایمانی داوی پسې صرف روزه د اسلام عظیم رکن دی، مز د اسلام لوی رکن دی، ستنده زکات د اسلام غټ رکن دی، لیکن معاشرت ستا د مسلمانانو په طرز دی او کنه. بیا د معاشرت نه پس اخلاقیات، ستا اخلاق څنګه دي، ته چې خبرې کې ته د بل سره سلوک کې نو ستا اخلاق څنګه دي. په خبره باندې کنزل، بدرد ویل، سپوره جبه استعمالول، چاته پیغور ورکول، چاته دله د اوس په مجلس کې ویل، د چا خلاف خبرې کول، دو کسان په خپل کې جنگول، دا ټول اخلاقو خلاف. آیا ستا کردار نه پستا اخلاق د دې داوی پسې چې مسلمان یم، ما ایمان راوړی دی، آمنت بالله، دې پسې ستا اخلاق برابر دي، دا غي مہر شته. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے مؤمنانو په دین کې په اسلام کې پورا داخل شي. دا روزه هم دغه خی چې سحر نه تر ماښامه پورې یو سړی ځان صبري د مفترات ثلاثونا اکلنا شربنا جمانا، نو دغه سه په نور خبرو کې هم دې ځان صبر کی چې کوم څه دې کول هغه اوس پرېږده، هغه ګناهونه روزه. زما عزتمندو نیم رمضان تیر شوی دی او نیم پاتې دی، نیم نه کم پاتې دی، خو دې کې دغه سي ځان سره وټکول دا انتهایی ضروری. زمونږ د ژوند هیڅ پتل نه دی دنیا کې څومره ژوند الله جل شانو دې تاسو ته وګد ژوند د عافیت سره درکړي، لیکن دا دعا ده خدای ته پته لشي د چا ژوند څومره دی، زما څومره عمر دی، څومره ورځې دي ما سره، څومره ګنټې دي ما سره، څومره منټونه دي، د دې پته نه لګي. د آخرت لپاره ځان برابرول دي او خپل رب راضي کول دي په دې دنیا کې. دویمه دا چې دې آیت کریمه کې الله جل شانو لفظ استعمال کړی دی سلم وی روغه ده، یا الله روغه ده زما بس. سلم تسلیمې دون ده، او تسلیم دې ته ویل کېږي چې ته چاته تسلیم شي. لکه زمون په جبه کې دا متل کېږي وی لک فلان کی لکه د مار سر په لیکه باندې کې
پاړو چې کله بیم غږی مارتا نو مار ورته تسلیم شي، مار زهریله شی دی. دغسې انسان د الله جل شانو حکم ته تسلیم شي. نن سبا یو غټ مرض دا راغلی دی، خصوصا د جدید و عصري علومو سره، چې یو مسلمان کله په غیر اسلامی ملک کې سبق وایي، په روس کې، په امریکا کې، په یو ځای کې، په بل ځای کې، بیا د هغې نه دا شی راننوتی دی چې میں دیکھوں گا کہ اس چیز میں میرے لیے فائدہ ہے یا نہیں ہے، میں حواس سے دیکھوں گا اور عقل سے اس کو دیکھوں. پنځه وخته چې زه مونځ کوم نو په دې کې څه فایده هم شته او که نه؟ والعیاذ بالله. او دا سود حرام دی، نو ولې حرام دی؟ زما عقل هم دا تسلیموي که نه؟ دغسې به سبا یو سړی وایي چې دا پرده چې په بدن باندې اچوم دا ولې اچولي؟ زه ګورم چې دې کې ما ته څه فایده شته. دغسې به سبا په اسلامی معاشره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ان لوگوں کے راستوں پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. صحابہ کرام ویچ یا رسول اللہ الیہود والنصارى، تاسو چا بارہ کے خبر کو یہود النصارى، یہود بارہ کے ویچ نور سو کیا تم خدا گئی. بعض روایتو کې راځي تر دې چې هغې کې یو کس د خپل مور سره فحشا بد عمل کړی وي نو په دې امت کې به هم داسې سړی پیدا کړي، العیاذ بالله، چې د سړي تصور کې نه راځي داسې کار به وکړي. ځکه هغه به وایي چې زما عقل دا وایي دې کې نقصان څه دی. نن سبا د ټول نه غټ دلیل دا وړاندې کېږي چې رشوت څنګه حرام دی، ځکه چې زه یم په خپله خوښه ورکوم، اخیستونکی یم په خپله خوښه اخلي. حالانکه دې ته نه ګوري چې رشوت د الله جل جلاله حکم دی. دې پسې شاته هغه تصور دی العیاذ بالله چې خدای نشته، دې ته دهریه وي. رشوت حرام دی او الله جل شانو حرام کړی دی، او دې سره چې کوم فساد او بربادي په معاشره کې راځي هغه خدای ته معلومه ده، ځکه مسلمانان د دې نه منع کړي. باب داسې سړی راشي هغه وایي سود لینے اور دینے میں کیا حرج ہے، په سود ورکول او غشتو کې څه حرج دی؟ په خپله خوښه یې یو سړی ورکړي، ما ته دومره پیسې راکړه، 1 کروڑ روپۍ راکړه، او زه به تا ته د دې په ځای کې چې کوم دی نو 15 لک روپۍ پسې یوا درکړم فلانکۍ نیټه باندې وې درکړم، اوس زما په کار دي 10 لک او پیسې یوا درکړم، هغه هم په خپله خوښه ورکوي، دی هم په خپله خوښه علي، په دې کې څه حرج دی؟ حالانکه دې مسکین ته دا پته نشته چې دې پسې شاته مضبوطه عقیده ده د سود په حرمت پسې، هغه دا ده چې مونږ د یو رب نوم اخلو، هغه منو، او هغه ذات دا وایي واحل الله البيع وحرم الربا چې سود حرام دی، او هغه ذات دا وایي چې کوم سړی سودخور وي دی به د قبر نه داسې باسي لکه مخبوط الحواس، په چا باندې چې د مرګو بیماری وي یا په پریان ناس وي، چې دی کله په نالۍ کې وغورځېږي او کله په ډیران وغورځېږي او هېڅ پته نه لګي چې په کوم طرف باندې دی، کله دیوال سره ټکر وایي، کله په غنو کې ورشي، داسې به دی د قبر نه پاسي. دا الله جل جلاله فرمایي. او د سود د هغې نقصان الله جل جلاله خبر دی چې په دې کې د غریبانانو نه ټوله سرمایه مالدارو ته ځي. په دنیا کې یو څو کسان هغه ته ټوله سرمایه ځي، لکه زمیندار د خپل پټي نمبر دی د هر چا، لیکن یو ظالم راشي هغه ټولو خلکو اوبه لګوي او بل چاته یو ساس کې نه پرېږدي، نو ټولو فصل به وچ شي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه فرمایي تسلیم شي خدای ته، ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې داخل شي. په دې نقطه باندې بعضې خلک نه پوهېږي، حالانکه دا بالکل واضح ده چې الله جل جلاله د هر سیز د ادراک دپاره خپل خپل آلات او اعضا پیدا کړي. مونږ لیدل په سترګو کوو، تاسو ما ته ښکارئ، زه تاسو ته ښکارم چې څوک ما ته ګورئ، دا په سترګو باندې. لیکن که زه سترګې پټې کم نو په دې غوږونو تاسو ما ته نه ښکارئ. غوږونه لیدل نه کوي، لیدل سترګې کوي، غوږونه اورېدل کوي. ستاسو आवाज امرم لیکن تاسو ما ته نه ښکارئ، او غوږونه اورېدل کوي او لیدل نه کوي. پوزه بویول کوي، نه لیدل کوي نه اورېدل کوي. که یو کس وایي چې زه په پوزه باندې خبرې واورم یا په دې پوزه باندې خلک ووینم، زما د غوږونه بند دي، سترګې دې بند دي، نو د ده نه زیات کم عقل بل څوک نشته. ټول خلک به خوله خوله کړي چې دا ته څه اوتې بوتې.
په ژبه باندې مونږ سکل کوو ویل کوو، لیکن اوریدل کتل لیدل دا نه کوو په ژبه باندې. د ژبې خپل کار دی ځان. ژبه د علم ذریعه ده، د ادراک. سترګې د ادراک ذریعه ده د علم حاصلولو، غوږونه د علم د حاصلولو ذریعه ده، لیکن د هر یو څیز خپل خپل کار دی. دغسې د انسان د حواسو نه پورته بیا الله جل شانه انسان ته عقل ورکړی دی. بیا ډیر څیزونه دی په عقل سره معلوموي، عقل سره چې هغه په بل څیز سره نه معلومي. ډیر ښه او بد رسمي کارونه، رواجي کارونه، کور کلی، هغه په عقل سره معلوموي. که دا کار مې ونه کړو خلک به مې د کلي نه وباسي، په معاشره کې بیا زما ځای نی، نو په عقل سره هغه معلوموي. هغه ادراک په حواسو سره، په سترګو په غوږونو سره نه کیږي. انسان ته الله جل شانو عقل ورکړی دی داسې چې نور مخلوقاتو ته نه دی ورکړی. نورو حیواناتو کې شعور شته، د هغې هم په کبرۍ کې مازغه شته، لیکن هغه عقل پکې نشته چې کوم انسان ته ورکړی. هغه صرف شعور دی. د حواسو په درجه کې هغه دومره معلوموي چې دا واښه غویی وایي ما دپاره زهریله دي او دا ما دپاره مفید دي. زه په خپله دیهاتیم د بانډې اوسېدونکی یم او دې سره مې واسطه پاتې شوې ده چې کوم بوټی د څاروي دپاره ښه نه دی چې څنګه هغې ته نږدې شي نو هغې نه لرې شي، هغه بوټي د چک اچوي، هغه خوري چې کوم یو د هغه دپاره مفید وي، چې کوم مضر وي هغه نه. دومره شعور الله جل شانو حیوان ته ورکړی، دا هغه په پوزه باندې معلوموي، بیا په عقل باندې چې دا ما دپاره ښه نه دی. لیکن کوم عقل چې انسان ته ورکړی دا بل چاته نه، د عقل په ذریعه معلومول. دا زما مخې ته لاوډ سپیکر پروت دی، دا ما ته په سترګو ښکاري، په لاسو محسوسېږي چې دا سخت دی، په عقل باندې دا ما معلوم کو چې دا چا جوړ کړی دی، او دا اواز چې تیز دا د دې په ذریعه ځي. بیا جایز او ناجایز، حلال او حرام، روا او ناروا، مشروع او غیر مشروع، دا احکام. 5 مونځونه، د سحر 2 رکعاته فرض، د ماسپښین 4 رکعاته فرض، د ماښام 3 رکعاته فرض. د دې ادراک، د دې معلومول، د دې حکمت او فیدې معلومول نه سړی په سترګو په غوږونو معلومولی شي، نه په عقل سره. دې ځای کې اوس د وحي ضرورت دی. جنت او دوزخ شته، دا په عقل سره نه معلومیږي، په سترګو سره نه. که یو سړی وایي چې ما ته خو جنت نه ښکاري، د دنیا خلک کوم ځای ته لاړو او جنت چرته کې نشته دی، نو دی نه مني، نو دی په حواسو سره معلوموي. ځکه قرآن کریم په ابتدا کې د سورې فاتحې پسې چې سورې بقره شروع کېږي، الله جل شانه د مؤمنانو صفات ذکر کوي. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پوشیدہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. په پټو څیزونو باندې د دې ایمان دی. پټو نه مراد دا دی چې په سترګه یې نه ویني، په غوږونو یې نه اوري، په پوزه یې نه بویي، په خپو نشي تللی، په لاسو یې نشي نیوی، په عقل سره نه معلومیږي، لیکن بیا په ایمان دی. ولې؟ ځکه چې الصادق الامین سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او په هغه باندې هغه ذات وحی راستولی دی چې هغه د کائناتو رب دی، هغه ته هر یو شی یو شان ښکاري. داسې نه د دې نم زیات واضحه، لکه چې مونږ په دې تلي کې د خاشخاشو د شړشمو دانې واچو، مونږ ته هغه ټولې ښکاري، الله جل شانو ته دا ټول کائنات د دې نه زیات واضح ښکاري. هغه ذات وایي چې جنت شته، دوزخ شته، په دې باندې تېرېدل دي ستاسو، حساب کتاب شته، باس بعد الموت شته. نو ته خو په دنیا کې هم ډېر څیزونه ته نه وینې، د بل په خبر باندې ته تصدیق کې، نو بیا هغه ذات چې د هغه په باره کې مشرکین د مکې د هغه د نبوت نه مخکې وایي چې دی صادق دی، رښتینی دی، د هغه په خوله عمل نه. او الله جل جلاله چې هغه په خپل کلام پاک کې فرمایي ومن اصدق من الله قیلا، اللہ سے سچا کون ہے، اللہ سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، دا اللہ دا کلام نه د چا کلام خره. بیا هغه ذات ته وایي چې هغه ته پیدا کړی، هغه ته جوړ کړی، هغه ته ضروریات مهیا کړي دي، هر یو شی درته درکوي. ستا د ساه دپاره د هوا انتظام کړی دی، د څښاک دپاره د اوبو انتظام کړی دی، خوراک دپاره د روټۍ د میوو انتظام کړی دی. هغه ذات وایي چې ستا دلته چې دنیا کې ژوند ډېر لږ دی او آخرت ته تګ دی، او په آخرت کې دا شته بیا نه.
په دې باندې خدا سي ایمان پکار دی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام ایمانو. ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو او د انبیاء خوب زما استاد خوب پشانی هغه وحی دا الله رسول خوب لیدل وی چې موږ مکه ته داخل شو هغه زمانه کې چې په مکه باندې د کفر او د مشرکین تسلط. البته په خوب کې دا نو ویل شي چې سکال یا بل کال او په هغه کال روان شو مبارک نه پلاره کې ایثار شو په بل کال بیان نه وته. د انبیاء خوب وحی زما استاد خوب هغه وحی نه هغه خطا کې دی شي شیطانیم کې دی شي خیالات او تصورات متشکل شي او رښتینم کې دی شي. نه ابراهیم علیه السلام خوب ویني بیا خوب بل خپل بچی ته بیانې یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بچیا زوینم چې زه تعالی علالالوم انی اذبحک فانظر ماذا ترى تما ته وایا ستا سره ایدا. مفسرین وی حضرات اهل علم چې د تپوس کولو مطلب دا نو چې د زوی مثالانی او ما سره په دې خبره کې شریکي کینو بیان علالو. دا غي مطلب دا و چې د ابراهیم علیه السلام د بچی د اسماعیل علیه السلام هغه جواب هم ټول انسانانو ته تر قیامت پورې مخه تراشي چې دا زوی دی ته وي. یو طرف ته اطاعت د الله جل شانه د پلار خبره منل بل طرف ته د الله جل جلاله حکم تسر ټیټول. زوی وته سوی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلارا ته هغه کار کو وکا چې کوم ته د الله د طرف نه امر دی. ما تؤمر نه معلومیږي چې خوف د پیغمبر هغه د الله جل شانه د طرف نه وحی ده ځکه امر وته په ویخه نو شوی په خوب کې شوی وای چې سا امر ته کیږي پلار هغه کو. بیا اسماعیل علیہ السلام روان کو دا جواب الله جل شانه ما او تا ورولو چې زوی دی ته وي د پلار مطیع او فرمان بردار او بیا د الله جل جلاله حکم منون کې به زوی بوتلو. پلار دانه وای چې یا الله زما خو په بډاوالي کې دغه یو زوی د نه ازبین چې دا حلال کم بیا وسکو او بیا قتل څومره ناروا کار دی بیا خپل زوی حلالول دا څوک کوي. بیا زوینه تپوس کوي نو زوی چې کوم نه نو هغه انکار نه کوي چې څنګه د الله حکم دی داسې کو. فلما اسلم وتله للجبین قرآن کریم کې دې ځای کې الله جل شانه لفظ استعمال کړي اسلم اسلام ادخلوا فی السلم د دې معنی ټوله یو ده. فلما اسلم جب وہ دونوں باپ بیٹھے اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو گئے چې کله هغه تیار شل اسلم نه مراد ده چې دی ابراهیم علیه السلام په عقل باندې دا وینا نه د کتلی چې دا ټیک ته کنه زوی لالول دا خو نقصان دی. دی زوی دا نه دی کتلی په حواس نه ګوري په حواس خو معلومي نه په عقل سره نه ګوري چې دا لالول څنګه دی دا ځان ورکول مرګ ته څنګه دی دا الله حکم دی. موږ ټول الله مملوک یو او که شرع دا حکم وې چې خپل بچي به حلاله په دې باندې عمل کول ضروری. لکه بنی اسرائیل چې په ګناه کې مبتلا شول د حضرت موسی علیه السلام په ذریعه وتا دا ویناراله چې تاسو لګیا شئ یو بل قتل کړي 70,000 کسان قتل شو. دا د غي توبه وا دا د الله حکم. دا په جنگ کې چې مسلمان لګیا کېږي کافر وجني کافر مسلمان کافر ته حکم نشته لیکن مسلمان ته دا حکم دی چې دا کافر چې تا دین اسلام په منځ کې حائل او رکاوټ او حاجز ګرځي او خرندان پکې تکیری او تا په مخ کې تک تا پر مخ تک ته نه پریری دغه سړی لري کده مخ دا د الله حکم دی. دا اوس په عقل باندې تلل چې آیا عقلن د یو انسان وینه غشتل څنګه دا هټیک نه دی. نو دی خبرو پسې شاته هغه تصور دی د حریت چې سو خدای نه مني مونږ وایو الله شتا او مونږ خپل رب منو مونږ مسلمانان یو هغه معبود دی هغه ته په مونږ باندې هر قسم تصرف کولو اجازت شتا لیکن هغه عدل والده هغه حکیم دی هغه علیم دی هغه رحمان او رحیم دی انتهایی مهربان دی چې څه حکم مونږ ته کوي پاره کې زمونږ لپاره خیر وي د دنیا او د آخرت. نو قران کریم کې الله پاک دغه لفظ استعمال کړی دی اسلام. ابراهیم علیه السلام زوی سملولو وتله للجبین قران پاک کې وایي چې پړ مخې سملول
مخې لاندې سټې پور. دا دې دپاره چې اسیني دا بچی چاړه وویني او هغې سره ویریږي، او یا پلار د بچي په مخ باندې نظر پروزي چې هغه باندې تکلیفونه دي، دردونه دي، مشقت کې پرېوته، نو اسیني چې کار کې رانه کوتاهي راشي. او چې څنګه یې چاړه راښکلې ده، نو دا خو الله جل شانو په هر څه باندې قادر دی. چاړه په ګډ راښکلی شوه او بچی هغه خو هر څه کړ. او فدیناه بذبح عظیم. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دین اسلام کې داخلېدل دې ته وایي. نن سبا ستاسو په معاشره کې، ستا په کور کې، ستا په ګاونډ کې، ستا په خپلو خپلوانو کې به داسې کسان وي چې هغه به تا ته عقلي دلایل بیانوي چې وروره په دې کې نقصان څه دی، د ګناه په کار کې، او چې کوم فرایض دي په هغې به د دې کې فایده څه ده چې ته دا کار داسې. دا یاد ساتئ، دغه وخت کې دې پسې شاته په الله باندې ایمان پاتې نه شو، د الله رسول باندې ایمان پاتې نه شو، ځکه چې ایمان په الله باندې خو هغه چې د الله حکم ته بیچونو چیرا بغیر د دې نه چې دا ولې تسلیمولو ته، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام کې ټول انبیا او مسلمان هم دغسې کوي، او بیا په ټول دین کې داخلېدل، ټول دین کې. یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه سارا ته وته، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دشتې ته وته، یو شپونکی ولیدو څاروي سرول واړه. هغه شپونکي ته نږدې شو، هغه ته وایي چې هلکه ستا په دې کنډک کې، په دې رمه کې لنګه ګډه بیزه شته؟ وایي چې او ما ته خو دې پی روله شه وګیم تګیم. نو هغه زمانه داسې وه چې هغې وخت کې په ځنګل کې، په صحرا کې چاته پی ورکول داسې وو لکه څنګه چې ته نن سبا د منګي نه اوبه ورکې، نو ستا د منګي نه چې څوک د څکلو دپاره اوبه اچوي ته پیسه نه وی، داسې شی نو ورکولو به خلکو. لیکن دې سره دغه سړی جواب څه ورکوي، هغه ګډباو شپونکی، هغه ورته وایي چې صاحب لنګه خو پکې شته، خو دا څاروي زما نه دي او ما ته د مالک د طرف نه اجازت نشته. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل اوس د دې سړي امتحان اخلي چې دی آیا په دې خپله دعوه کې رښتیا وایي دا چې وایي او که نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي داسې به وکړو چې زه تا ته پیسې در کوم، یو لنګه ما ته وښیه، هغې چې څومره پیسې کېږي هغه پیسې تاسو در کوم او هغه څاروی به ما ته راکړې، څه وخت به یې زه پیس کړمه، او چې چېرته مې په کار راغله بیا به پې چاړه راکړه ملاله به کړم، غوښه به یې ته کم وبه یې خورم، او ته به پیسې والې، دا پیسې په جیب کې واچو، ستا به پیسې په کار شي، زما به دا ګډه بیزه په کار شي. او چې تا نه مالک تپوس وکړي نو ورته ووایه چې شیر مخ وخوړه، لیوه خوړلې ده. او هغه زمانه کې به داسې کیسې ډېرې کېدې. دغه وخت کې چې څنګه ورته حضرت عمر رضی الله عنه دا ووایي، نو یو داسې کس دی چې هغه سهار نه تر ماښامه پورې په ځنګل کې ګرځي، نه مدرسه کې ناست دی، نه په جومات کې ناست دی، نه عالم سره ناست دی، نه په محله کې چا سره وخت تېروي چې چا ته وګوري سجده کي، خو الله جل جلاله باندې یقین دی، خپل ځان یې الله ته حوال کړی. نو هغه کس د خولې نه دا چغه وته، یا هذا فأین الله، یا هذا فأین الله، ای فلان کی د ما مالک خو نشته، هغه خو نه ویني، خو الله چېرته لاړو، خدای خو شته، هغه خو ما ویني چې زه څه کوم، زه چې تا ته دا څاروی درکړم مالک د اجازت نه بغیر، نو الله خو مې ویني. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل سړی کلک دی. وی فرمایل چې ستا غونې کسان په معاشره کې وي نو په هغه معاشره کې به یو ظالم په مظلوم ظلم نشي کولی او دنیا به آباده. دا دنیا چې آباده ده، پښتانه متل کوي د چا د مخ آباده، مطلب دا دی چې اوس هم د الله جل شانه نوم اغشتون کې مسلمانان شته، او چې کله داسې کس پاتې نشي نو بیا به دا دنیا ورانه دا ورانه یو آبادی خدای، لیکن تا ما د پاره جوړه کړی چې هغه کس د الله عبادت کوي، او چې کله داسې کسان پاتې نشول بیا به دنیا فورا ورانه شي، ځکه چې استوګن نشته، نو استوګنې ته څه ضرورت دی، کور ته څه ضرورت دی. حضرت معاویه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، حضرت معاویه رضی الله
رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او ډېر علاقې فتح کړي وو په جنگونو کې د کافرو نه غشت. یو ځل د روم سره معاهده وکړه، رومیانو سره، چې دومره وخت پورې ډزبندي د جنگ بند دی او د هغې تاریخ هغه آخري تاریخ دی، هغه تاریخ چې تیر شي هغې نه پس خو بیا جنګ. دواړو فریقینو په دې باندې آمنا و صدقنا وکړ. نو حضرت معاویه رضی الله عنه چې کله هغه تاریخ را نږدې کېدو نو د هغې نه یو څو ورځې مخکې په جنگي امورو کې ډېر ماهر و، سیاست کې ډېر تکړه و، رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. هغه وخت لښکرې روانې کې هغې ته وی چې ځئ چې ځو او چې کوم بارډر دی، سرحد دی، پوله ده، په هغې باندې لښکرې واچو. خو چې څنګه هغه ټیم شي د لوز د ختمېدو بس تاسو به ورننوځئ د دشمن په علاقه کې. نو یو 3 ورځې مخکې لښکر بوتلو، په بارډر باندې ټول وغورځولو، تیار اسونه، وسله، هر یو شی. خو چې څنګه هغه وخت پوره شو بیا فورن حکم وکړو چې ځئ، دننه ننوت. دی اوس لښکر روان دی تقریبا 80 مربع میل، 80 مربع میل ځای د دشمن قابو کو. دشمن خبر هم نه دی. دشمن په ذهن کې خدا و چې تاریخ ختمیږي نو هغې نه پس بیا جنگ شروع کی. نو جنگ خود نه دی شروع کړی تاریخ پورې، خو په بارډر باندې فوج غورځولی و، د هغې پسې فورن ورننوتي. نو یو کس شاته لښکر پسې را روان دی، دوړې خیږي، په اس باندې را روان دی او دغه چغې وایي قفو عباد الله، قفو عباد الله، اے د الله بندگان ودرېږئ ودرېږئ، ایثار شه. چې امیر معاویه رضی الله عنه ته وایي چې صاحب یو کس دی هغه را روان دی، هغه چغې وباسي چې څوک. ودرېدل، چې ویې کتل نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل صحابي دی، عمر ابن عبسه رضی الله عنه، عمر ابن عبسه رضی الله عنه. چې راورسېدو ورته ویې څه چل دی؟ حضرت امیر معاویه وی چې ګینې دا د بادشاه له طرف نه راغلی، خلیفه له طرف نه، او څه حکم یې راوړی. هغه ورته ووایي چې صاحب ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې کله تاسو د یو قوم سره لوز وکئ نو هغې لوز کې دننه دننه نه به غوټه پرانیزئ او نه به یو سیس ته غوټه ورکوئ، او تا خو ثابت لښکر په بارډر باندې غورځولی، دا د هغې لوز خلاف ورزي ده. هغه ورته ووایي چې ما خو چې کله وخت پوره شو نو زه ورننوتم. وی نه، دا پرانیستل او بندول چې دي کړي دي، تړل او پرانیستل چې دي کړي دي، دا دې په هغه کې کړي او دا نه دي. بیا څه وکړم؟ وی دا دې غلطه کړي چې څومره علاقه دې اخیستې واپس. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ټول لښکر واپس. عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې دې ته وایي پوره اسلام کې داخله دي چې انسان هر یو معامله د دشمن سره چې کومه معامله راځي هغه به هم د اسلامي احکامو مطابق حل کې. دې ته پوره پوره په اسلام کې دا نه چې معاملات سم وي، مز نه کې چې مز کې معاملات سم ني، چې روزه ني سي نو بیا زکات نه ورکې، چې زکات ورکې نو روزه کې کمی وکوتا ہے. دا الله په دین کې پوره داخل دي او ډیر آسان دي. دا الله رسول فرمای الدین یسر، دین ډیر آسان دی. خو ځان ته مونږ ګران کړی دی. تاسو ګورئ چې کوم سړی الحمدلله ټول مسلمانان تاسو مز کوئ سهار نه ماښامه پورې 5 مزونه، کله چې په تاسو باندې په سفر کې یا په یو موقع کې داسې حالت راشي چې ستا نه مز قضا کېږي، ستا په زړه باندې سمې یاري چلی مز رانه قضا کېږي، د مز بس کو بس کې ناستې بس والا ته وایي بس دو جهاز کې ناستې سوچ کې چې مز به چېرته کوم څنګه به کوم. دا دین دی څومره ګرانو او دس کول، مستزان تیارول، کپڑے پاکې، بدن پاک، بیا چې کوم نو الله ته ودرېدل په نفس باندې څومره شاقو. لیکن چې کله دغه نفس ته عادي کو او مختدر کو هغه ته مس پرېښول ګران دي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الدین یسر، دین آسان دی. حضرت جابر رضی الله عنه یو ځل خلق لاړو وسخه داغه خبرو ته غوږ کې، خو احادیث ته نه اورېدل. د مز وخت شو نو حضرت جابر رضی الله عنه یو لوی کمیس اچولی او لاندې پرتوګ نو، او مخامخ چې کوم دی نو پرتوګ یې په دیوالګیر کې ځوړند و، یعنی لاندې لنګ یا پرتوګ. حضرت جابر رضی الله عنه مستودرېدو، خلک ورپسې ودرېدل، جمع یې ورکول.
یو کس ته حیران ګوري چې صاحب دا خو یو کمیس دی په دې کې لکه عبا شوه قبا شوه او بیا پرتوب د سره شته دی، نو هغه ولې نه چې دوه کپړې؟ نو هغه تپوس وکړو، با ورته په غوسه کې وویل اولکل احدکم ثوبان، آیا په تاسو کې هر یو کس سره دوه کپړې شته؟ یعنی داسې کسان وي چې هغه سره په کور کې صرف یو کپړی. دویمه بني ما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړو، تاسو ته مې خول چې په یو کپړه کې هم مسکیږي، یو کپړه کې هم مسکیږي. نن سبا چې شاته وایي یاره کپړې مې داسې، نو تا ته خو پته ده چې په ورځ کې 5 مونځونه فرض دي، په پاکې کپړې ولې ځان سره نه ساتي؟ یا ستا سر باندې ټوپۍ نشته، په بربند سر ودرېږه. دا عادت مه ګرځو چې ټوپۍ د سره شته دی هغه سخته را خلاصه کړي، دغسې بربند سر ودرېږي. حضرت عمر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله د سره کپړې وي بیا کمیسم واچو، پرتوګم واچو، پټکیم په سر کا، خزان آراسته کا، ځکه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد. دا بیا کوم عقلتوب دی چې هر څه صدا سره شته دی او ته کمیس واچ کوس کې او شرټ واچې لاسونه دې بربند دي، یا پرتوګ دې شته دی او ته چې کوم دی نو جنګې واچې. حضرت جابر رضی الله عنه مسله خلکو ته خوله چې د خلکو پرونو کې دا مسله کینی، لیکن چې کله اذا اوسع الله فاوسعوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی جب اللہ جل شانہ تمہیں وسعت دے مال میں تو پھر تم بھی وسعت سے کام لیا کرو. بیا هر یو شی چې کوم دین واچو. الله پاک دې مونږ ته د عمل کولو پوره توفیق راکړي او الله جل شانہ دې مونږ په پوره دین باندې پوي کړي او په پوره دین باندې روان کړي. واخر دعوانا الحمدلله.